یاغن آباد د مال ویشي فور د غونډیوان چې څومره مشران او کشران دي علما د تپې کم مشران دي او کم د ما سره همزولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په خیر راغلو ستړي ماشو خیر وشو ورونو باز دا خو یو میاشت کمپین و موږ د لوډ سپیکر هم له کمزوري شوی دی خو انشاءالله تعالی چې د خوشحالۍ مقام وي نو که موږ هماره غوڅه شي انشاءالله آواز ورته وځي موږ دلته د تحریک اصلاحات پاکستان د مشر د الحاج شاه جمهور صاحب دغه یادګارونه چې ونکړو نو دا محفل دی موږ بالکل نیمه کوي دغه هغه سپیره چې نن د کوم موږ په شپه کې ولاړ یو و دلته د پرامن پروګرام کوو و د پرامن بلدیاتي انتخابات وشول او کومه وعده یې چې کړې وه هغه نن ترسره شوه الله شاه جمهور الله شاه جمهور نن زه هغو خلکو ته چې کوم د انضمام خلاف وو هغو ته هم مبارکي ورکوم چې الیکشن ته ودرېدل و انضمام ته یې په ښه شکل وکتل او په الیکشن کې اشاره وکړه ورونو ویلج کونسل کې هغه خلک منتخبېږي چې څوک چاته ښه ښکاري چې څوک د چا په معیار پوره وي موږ له چې تاسو وټوله کړو د موږ چیرمن صاحب له چې وټوله کړو دغه محترمه مقصد دی چې په دا خاوره دونه ښه ځوان و ښه توره کوونکی بل شخصیت نشته ورونو زه یو ځل بیا د ټول یوت و د ورکرانو ډېره شکریه ادا کوم که دغو خلکو نور پروګرامونه هم دي نو موږ یې خپل پروګرام لږ رشاد کوو زه ویسوسې نارې وهم د هغو جواب یې راکوو خوښ هم ده که نه نه هم ده خوښه ماته پته نه وایو شه خوښ هم ده زړه کوو ماشاءالله 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 د ټولو نه اول د موږ خپل مذهب دی اسلام دا خو په پېښور کې ونه ورنل شو چې اسلام آباد ته ورسېږي اسلام ماشاءالله د دغه نه بعد د موږ هغه سرزمین هغه ملک چې حکومت د پاکستان ورته وایي چې پاکستان چې موږ پکې ازادي ساه اخلو پاکستان پاکستان اوس د موږ هغه قوم چې موږ پہچان دلته قوم پکې دی ماشاءالله ماشاءالله اوس یې تیز اواز وکړو چې چا راسه موږ د الله راسه او بیا یې د پرامن ماحول دی راسه و د قربانیو نه په شپه کې یو پرامن پروګرام کوو دغه نه موږ ته خلک خو صحیح جواب راکوو خوښ هم ده الله شاه جمهور ماشاءالله یو ورو بیا جواب راکوو چې په نه تیزي الله شاه جمهور ماشاءالله ماشاءالله اوس د موږ ځوان وهغه پیره چې ټوله صوبه یې تر 3 ورځو پورې بند کړې وه و د موږ حقوق یې په ځای کړل الحاج بلاول اوس زه په مزه ویایم خو تاسو وې تیز ویئ خوښ هم ده الحاج بلاول ولیدل الحاج بلاول چې نور سلو شم نور ویم تیزېږو الحاج بلاول حقدار یم دی نو 100 لګ الحاج بلاول اوس هغه سټه چې دغه ورور په لنډي کوتل کې الیکشن ته ودرېدو و یو کوکي خیل ووټ په لنډي کوتل ته سر نه و یو کوکي خیل د لنډي کوتل سره ادکار نشته او 20,000 ووټ یې راوړو دغه ورور د الحاج شفیق شیر دغه ورور الحاج سید نواب چې قسم ده چې د مزري غوندې الیکشن موږ په آخري 3 ورځو کې تنظیم کړو دغه نه ما داخلان و انشاءالله تعالی چې څنګه ما الحاج شاه جمهور ته ویلو چې حاجي صاحب تا خو موږ ته کینډیډیټ ودرولو چې ورور یې په لنډي کوتل کې 20,000 ووټ واخیستو
موږ به دله 30,000 ورکړو هغه نه ما ورته خلم خو په مزار یې خلم خو تاسو مې تېز جواب راکاوه چیرمن دی ښه چیرمن دی وایي تاسو په مخ کې ورسره وعده کوم چې کار نه کوې نو انشاءالله چې موږ هم په سترګو قسم درکړه پیاوړي که کار نه کولو نو سره یو خو اوس وایي موږ ورته خپل ځان ښیو چې تاسو څومره جذبه کې د زنده‌باد یو بیا مې دا درته ښیي الحاسد نواب موږ خپله غوړه خلاصه کړه خو قسم دې ده خورم یې تاسو وایي ما جګړه رسېږي بیا راولې بیا الحاسد نواب ماشاءالله اوس یې چیلنجي کوتل چیرمن هم ووریال ته ناسته وي وخنده یو ورې ویو خو سم د ځوابه اوس ورته زه چیرمن یم چیرمن الحاسد نواب تاسو خلک کېږي که څه نه اوس به تاسو پته لګېږي ټولو سره الحاسد نواب ماشاءالله ماشاءالله اوس یې قومي مشرانو اخلم قومي مشران قومي ځوانان اوس یې ما نمبر دی کنه الحاج عبدالمنان الحاج عبدالمنان اوس به یو ور خپله هغه ویږه مړه ویسي4 خوښم ده ویسي4 مسلسل لگا کہ جو زندہ باد الحاج شاجی گل زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد باخر کے پارٹی یو ما گورو مونږ ته یو جنډا او طلب پارټي لاندې الیکشن کړی دی تک به صحیح دعا وره زندہ باد جواب راکوو وخنده چاچا وخاله چاچو ماشاءالله تحریک اصلاحات پاکستان ماشاءاللہ تحریک اصلاحات پاکستان نوجوان DPA تجبازی به هغه نه بد کو خاصه امام تاسو نوجوان لیډر پارلیماني لیډر چې د خبرات پټه خوبونه راکړي دي چې وزیر الله خوب راکړای چې د موږ نوجوان طبقه لپاره د قبایلو لپاره د سیټ لپاره درې ورځې صبح سیملی باندې کړی و تاسو رمو مشر پارلیماني لیډر الحاج بلاول ته بل کوم چې د خپل خیالات زارو کې الحاج بلاول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول معافی غواړم ماره به خراب څنګه چې پرانه شي ویل خو ان شاء الله تعالی زه کوشش کوم چې خپل خبرې کوم الفاظو کې وکم زه اول د غونډیوان او ویسي4 د عزیزانو مشرانو کشرانو د قوم وګخې د څومره مشرانو کشرانو راغلي ټول ته پجامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیا یو ځل بیا د تاسو شکریا ادا کوم چې دا کم عزت تاسو خپل راکړو د مرګرو لا ورکړو زه ان شاء الله تعالی همدغه شان د قوم د وطن په خدمت کې دغه مرګرو سره شانه بشانه ولاړو د غسی مې د وطن ان شاء الله تعالی خدمت وکړو چې کم عہد او کم وجن شاجی ګلای سی بو الحمدلله صوبای سے دیتا د تاسو आवाज رسول بیا لوکل باډیز الیکشن راوستل ان شاء الله تعالی دا خدمت به یو ځای کوو حیثیت MPA بیا د موږ منتخب چیرمن الله سے نواب بیا د موږ چې څومره کونسلران دي د منانا جی سے بیا د نور چې څومره کونسلران دي دا ان شاء الله تعالی یو ځای د غسی مې د وطن تاسو د پاکستان روان مستقبل خدمت ان شاء الله تعالی یو ځای کوو چې په اخر کې د تاسو ټولو عزیزانو شکریا ادا کوم چې تاسو یو ځل بیا کم عزت څنګه راکړو ان شاء الله تعالی
همدغه شانته سره موږ به د خپل قوم عوام سره چې انشاءالله تعالی دنه زیات خدمت د قوم دغې سیمې او د تاسو عوامو به کوو انشاءالله تعالی زه چیرمن صاحب او ته ویایم چې دوې خبرې وکړي چې انشاءالله تعالی تاسو دا مطمئن کړي چې انشاءالله تعالی ما نن ډېر خدمت به انشاءالله تعالی دغې سیمې د وطن په چیرمن کې ډېره مننه وسوه مرګریو د نو منتخب چیرمن الاس نواز سے هر وختونه مخکې تاسو ته په نوټس کې یوه خبره راولم چې مرکزی حکومت وزیر اعظم صدر پاکستان وزیر اعلی پختونخوا وزیر اعلی پنجاب صدر چیرمن او ټول د حکمران پارټي دي الحمدلله دا اصلاحات پاکستان دا غیرت دا شمله او دا اظهار جواب لا ورکړو خپل یې ورکړو او د حکمران پارټي سب شو حالات سے نو بلنه ورکو چپلو کې علاج دارو الحاسد نواز بسم الله الرحمن الرحیم ورونو دریش په یو ورځ مارام نه کړې نو ماره مې لګه خراب ده گزاره به سره کوي زه خو ټولو نه اول د کوم کو خیر بیا غنه بعد د ملګری کوم بیا غنه بعد د چنډا خلو ملک دین خلو زه دغه ډیر شکریا ادا کوم بیا غنه بعد د حاجی منان او دغه ټول خاندان زه ډیر زیاته شکریا ادا کوم بیا غنه بعد منډیوان میسیفور ډیر شکریا ادا کوم چې تمرا لوی تعداد سره تاسو را جمع شوي یې تمرا خپل محفل تیار کړی دی زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم عزیزانو یو خبره ده کوم چې زه که نن د جمرو تحصیل چیرمن منتخب شوی یم نو زه تاسو په وجه منتخب شوی یم او دغه شانتې ما سره و انشاءالله وایس چیرمن حاجی عبدالمنان بندرکی عزیزانو انشاءالله الله پاک موږ له اوس د خدمت موقع راکړې ده او دا خدمت دا کوم لا موږ یې خدمت په نیت د خدمت په جذبه راوتي یو انشاءالله همدا حاجي منان به راسره وي نور ټول ټیم به راسره وي او دې علاقې خدمت به کوو انشاءالله دلته چې څومره هم مسایل دي دا هغه که په ایجوکیشن کې دی که هغه سړکونه دي که هغه هسپتالونه دي که هغه نور څه دي چې څومره اوبو والا مشکلات دي نو انشاءالله دا منر غوندې کې په شکل کې ما سره هغه کې ملګري وي په دې چیرمنشپ کې انشاءالله دا ټول زه وکړم نو زه تاسو یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه الله خوشحال و آباد لري ډېره مننه اوس آتشبازي موږ راغلي ټول خلک ملګریو اوس آتشبازي موږ گزاره کیږي متجمینو د پاس کوي ولګوا شو چې ورشا بڑا بیٹ کی music को लगाओ music
Continue.